یا پاک در راته معافي وکړي زیات خان له زه په خپل هم پرېږدم چې ما عمران خان سره مېله کوم بیا مې هم نه مېلاوی ولې زما شپږ میاشتې وشوې چې دې ته زه صرف دا یم چې ما عمران خان سره مېله وکړې قسم نه کړي ملک او د عوام د ټولو پاټو ختم کو لوټې کو کم یو ایم این اے کم یو ایم پی اے قرضدار دی ما ته وایي کم یو ایم این اے کم یو ایم پی اے بچو ناره تېره کړه وړه هغه ګلې شم جامې وینځلې شم اسري کولی شم زمینداري کولی شم نو مې کار د خپلو بچو دپاره کولی شم صرف انصاف غواړم ډېر وخت مې وشو ډېر زیات وخت مې وشو قسم مې د پخته ما له چا عزت تر اوسه پورې رانه سرکاري نوکري نه غواړي پرایویټ نوکري غواړي او د خپلو بچو دپاره یو 2 وخته روټۍ غواړي بس د 2 وختو روټو د سوال دی نه د موټر سوال دی نه د بنگلې سوال دی نه څه بل څه سوال دی صرف د 2 وخته روټو سوال دی عوامو ته وایم چې بھائی آئنده الیکشن بالکل په کورونو تور جنډې او خجرو سره الیکشن مه کوئ یو ووټ د سپي په غاړه کې ووټ واچوئ خو دې خلکو له یې مه ورکوئ ډېر امامونه احترامات او نیکې هیلې د خپل رور محمود جان عمرزی قبول کې ګرانو کتونکو ولاړ یم په تخبې کې د علي محمد خان په حلقه کې دا رکشه تاسو وینئ دا رکشه د پاکستان تحریک انصاف رنګ باندې رنګ ده ورته وګورئ ټوټل په هغه رنګ باندې رنګ شوې ده په دې کې شاته سلوټي موټي هم تړلې شوي دي که زما کیمرامین تاسو ته وکولی شي بلکل سلوټي هم تړلې شوي دي د پاکستان تحریک انصاف په رنګ باندې رنګ دغه رکشه او په دې کې ناست دغه ځوان څه موده وړاندې به د ده یو انټرویو تاسو زما په پیج باندې کتلی چې هغه ته د پاکستان تحریک انصاف چاچا ویل کېږي د هغه انټرویو به تاسو کتلي ډېره وایرل شوې وه زما د پیج نه په لکونو کسانو کتلې وه او بیا زما د پیج نه علاوه نورو ملګرو هم هغه ویډیو چې کومه ده هغه اوچته کړې وه او هغې باندې په لکونو کسانو باندې هغه ویډیو کتلې وه چاچا را سره دی او ګیرم که مونږ په اسمان غوښتو الله په ځمکه راکړه ډېر کوشش هم کوو چې دغه چاچا سره یو ځل بیا تاسو میلو کړو او د دغه پاکستان تحریک انصاف د چاچا هغه خیالات ستاسو وړاندې کېږدو چاچا لږ به راکوزېږې ځکه چې د کتونکو سره لږ شانې مخامخ شې هم هغه کال وړاندې چې د ما کومه انټرویو راغلې وه هم هغه کپړې هم هغه د پی ټي آی هغه نښه هم هغه د پی ټي آی هغه لیکل پی د پی ټي آی په جنډه کې دغه لپیټ د پاکستان تحریک انصاف چاچا هغه نه به تپوس کوو چاچا زما په خیال خو دې ترقي کړې ده ځکه چې رکشې لرې رنګ هم ورکه او څه وایې د هغې انټرویو نه پس یو کال پکې تېر شو ژوند کې دې څه بدلون راغی تاسو چې ډېره مننه ډېره شکریا چې تاسو دونه بس الله پاک موږ سره میلاو کړی یاره جی داسې چې دي دا زه په خپله ترقي خو د هغې نه زه ښه لاندې لیول باندې لاړم ترقي ما ته نه میلاو شو هېڅ ترقي هم نه میلاو شوه جی ولې پاکستان تحریک انصاف که د اسلام آباد درنوي هلته هم تاسو دی که چارسده کې زموږ امن کالونۍ کې یو جلسه وه هغې له تاسو یو ورځ مخکې راغلی د پاکستان تحریک انصاف 10 کاله وشو په دغې صوبه کې حکومت دی تاسو په ټیک ټاک باندې نی په ویډیوګانو باندې نی تاسو په ډیرو ځایونو کې تاسو موجود یې زه به تاته وس ووایم ما نه خبرې هېرېږي خو په تحریک انصاف پارټۍ کې ما له چا عزت را نه کړي چا چاله ورغلي زه علي محمد خان صاحب مې پېژني لمبر یې را سره شته قسم مې د پختی که زما لمبر هم اوچتوي مشواني صاحب نه دی دې مې پېژني عبدالسلام صاحب دا څونه یې مینېګان ایم پي ایګان دي بنیر شیر اکبر خان او فخر باچا ریاض منسٹر صاحب اسد کیسر صاحب او شیرام ترکے صاحب دا ټول مې پېژني خو یاره جي زما قدر عزت څوک هم نه کوي دا ورته د خپل زړه حال ویلې دی تا ته تکلیف سره دی وخت کې د کور هغه معاش هم بچي د سړي هغه لویول دي د هغوی یو بهتر تربیت کول دي د هغوی هغه صحت خیال ساتلی د هغوی د تعلیم خیال ساتلی دي نو تا هغوی ته خپل د زړه فریاد کړی دی د زړه فریاد خو به جي الله ته کوو خو وزیر اعلی بل از راغلی وزیر اعلی جی تاسو ته ما مخکې مې زه فضل ما کتونکو تاسو وګورئ د په سترګو کې اوښکې د پاکستان تحریک انصاف په دغه جامو کې په دغه جنډو کې هغه لپیټ ته نن د پاکستان تحریک انصاف په دغه صوبه کې 10 کاله د حکومت شو نن د هغه یو داسې کارکون چې هغه هم په دغه کپړو هغه خپل رکشې له چې کوم دی رنګ ورکړی دی هغې د پاکستان تحریک انصاف د جنډې رنګ ورکړی دی او هغه نن جاړي وایه جی یاره جی قسم مې دې په خدای که نه
نن پنځه مرض د میکر وړه می بس زما شپږ میاشتې وشوې چې دې ته صرف دا چې ما عمران خان سره میلاو کې قسم نه کړي زه پېښور ته عاطف خان پسې تللی ما د ټولو پسې تللی مړه مې ستړی شوی دی زه اوس دا ویم د ما ډېر پوښتنه شته زه که څوک راله ویزا کولی شي نو پاسپورټ مې هم شته او که اوړه غږلی شم لوښي وینځلی شم د کور چې څه کار ټي وي لیسنس هم راسره شته سینجي بنده کړې ده که داسې څه پرایویټ نوکري خو پرېږده که داسې پرایویټ څه کار وي نو ماله دې وګوري تاسو عمران خان یو خواهش چې د عمران خان سره ملو شم کېدل چې په امن کالونی کې کومه جلسه وای عمران خان د ضمني الیکشن نه وړاندې چې کله هغه راته نو په هغه وخت کې د فضل محمد خان په مخ کې کوم چې د هغه د امینه د 400 د هغې په مخ کې تاسو دا خواهش اظهار کړو چې ما د عمران خان سره ملو کې تاسو تر ننه پورې عمران خان سره ملو شوي نه په دې ځای کې چې جلسه ورغلم چې د هغې نه مخکې یوه بجه به راته 400 ته فضل محمد خان پسې بیا به دویم ځل تللی وم قسم مې د پښتۍ چې په حجره کې ورته شپې د 11 بجو پورې ناست وم او ته چې روټۍ سات هم راته نه کړې یو پولیس والا بیا راغی هغه راته راشه روټۍ وخوره نو دغه عزت دی زما په تحریک انصاف پارټۍ کې عمران خان له چې کم ځای کې د غریبۍ قسم مې د پښتۍ چې په دې کې اوس هم 500 روپۍ راسره رنګ د یو کس پاتې دي که دروغ درته یم الله پاک مې دې ونه بخي او زه دې ته دا وایم زه هر ځای ته تللی یم بنیګاره ته تللی یم قسم مې د پښتۍ زما لمبر دی نو چې دی نو تاسو دوی ته چې کله ووایه دوی تاسو سره میلاویږي نه که تسلي نه درکوي که تاسو ته دوی څه وایي چېرته میاشت کې یو پیره را سره میلاو شي عاطف صاحب صوبایي وزیر څنګه چې بیا لاره ووایه ورته اجمل صاحب دا سرکاري دغه د پېښور کې هغه ته چې وایي صاحب شته او صاحب نشته دلته کې حجرې ته ورشي صاحب شته او صاحب نشته بس په دې کې دا ټیم تېرېږي دا راته ووایه زما په قربانو کې څه کمي ماته دې ووایي زما چې داسې قسم مې د پښتۍ که نه وایم زه بیا دا وایم که کورانګو چې پنځه مرض ده په 2800 روپۍ تروړه ده سینجي بنده کړې ماته دې یو لار وښایي داسې کارکون ستاسو شانتې کارکون یقینا چې پارټۍ لپاره ډېر لوی اهمیت لري ډېر لوی چې داسې کارکونان وي نو هله یو پارټۍ ژوندي وي خو دا راته ووایه چې ستاسو خپل فریاد به ډېر ځایونو کې کړي د نورو پارټو د طرف نه تاسو ته څه داسې اپر شوي چې زموږ پارټۍ ته راشه ډېرو خلکو راته ویلي جمعیت پارټۍ هم والې نه وایي تا په دې پارټۍ کې څونه قربانۍ راشي فضل رحمان صاحب سره میلاو کوم یو هلک راته اوس رنګ کړی ما زه به تاسو ته دا وایس اورم د پېښور دی ما ته وایي راشي شهباز شریف سره معلوم میلاو کوم وایي ظالم وایي خلک خو ځان سړی کوي وایي تا خو ځان تباه و برباد کړې دي دپاره قسم مې د پښتۍ که په دې کې ورته دروغ وایم د ټول لمبر هم دي را سره د بنیګاله کې د دې هلته کې بنګلي په KPK هاوس کې عاطف خان هم پاتې کېږي شیرام ترکې په بنیګاله کې د علي محمد خان کور دونه لرې لکه دې ځای نه چې تقریبا جنډۍ به 2-3 هغه پسې هلته تللی ما قسم مې د پښتۍ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله الله پاک دې راته مابیو کې عاطف خان له زه په خپو هم پرېږدم چې ما عمران خان سره میله کوم بیا مې نه میلاوي ولې څه وایې مطالبه م څه ده مطالبه خو دا ده چې زما ډېرې قربانۍ زما عمران خان ډېر زیات خوښ دی قسم مې د پښتۍ ډېر مې خوښ دی ډېره مینه مې ده ورسره چې دا څوکي دا منسټران خو مې نه میلاوي چې ما عمران خان سره میلاو کړي او بله خبره دا ده چې رورې که څوک راله وي څه ګولي چې قرض دی راله خیر دی وکړي زما ډېره غریبي ده زما د کور حالات دې ټیم کې ډېر زیات خراب دي او چاته وینم نه چې څوک چاله ورکوي ښه خاندان مې ښه مالداره دی خو نن سبا خو چې په چا باندې راله بس په هغه باندې راله چې زمونږ مینهګان دي هغه د دې پارټۍ یوازې نه د نومې پارټۍ دغه مشران چې کوم دي د هغوی بچي پوره باندې د هغوی خاندان پوره باندې هغوی سره نه د روټۍ کمې شته نه د چیو کمې شته نه د تعلیم کمې شته نه د صحت کمې شته نو په دغې باندې به ته جاړې نه ته به همت کې خو څه وی اخري پیغام دغه خپلو مینهګانو ته د خپلو امپیګانو ته اخري پیغام ورکه چې اخري پیغام څه ورکوي یاره زه خو هغه ته
د خپل مینهګانو پیګانو ته دا وایم چې زما خو تاسو باندې حق دی چې تاسو مال نوکری راکې که چېرې نوکري نشئ راکولی بار مې ولېږئ قرض مې ولېږئ زه به خیر دلته پیسې خلاصوم زما پسې کور دی بچي مې دي مهنګایي ده ډېره زیاته او بس دغه پیغام دی زما مینهګانو بیګانو کو داسې نه پرایویټ کار دی د ډېرو پیسو ګوري وړه غږلی شم جامې وینځلی شم اصري کولی شم زمینداري کولی شم نو مې کار د خپلو بچو دپاره کولی شم صرف انصاف غواړم ډېر وخت مې وشو ډېر زیات وخت مې وشو که زه مې پخ دی ما له چا عزت تر اوسه پورې راغلی تاسو څه وایئ دا ملګري را سره مرګ ولاړ دي د تخبې بازار دی د تخبې خاوره ده د هغې چارسدې نه چکر له راغلم دي چاچا پسې زه ډېر عمر نه ګرځېدم چې دې به زه څنګه پیدا کړم د ده ما سره نه کنټیکټ نمبر و حالانکې د ده ویډیو چې ما کړی و هغه تاسو کتلی او په لکونو کسانو هغه کتلی ده بیا د نورو پیجونو نه ما هغه شیر شوې ده او په هغې باندې په لکونو کسانو کتلی ده زه دا وایم چې د پاکستان تحریک انصاف دغه ایم پی ایګانو ایمینیګانو یا د پاکستان تحریک انصاف دغه ورکرانو ته چې د هغوی وس رسي هغې ته دغه ویډیو ولې نه رارسېدلې ملګري د تخبې را سره ولاړ د دوی نه د په هکله باندې لږ شانې معلومات ولو چې د دوی اواز دوی هم واورېده دوی د ده اواز ته په کم نظر ګوري څه وایې د ده دې جړا ته د ده دې فریاد ته د ده دې کپړو ته د پاکستان تحریک انصاف کپړې دغه رکشې چې کومه ده هغه د پاکستان تحریک انصاف د جنډې په رنګ رنګ شوې ده څه وایې د ده فریاد لس کاله کې دته انصاف میلو نه شو لس کاله کې دته روزګار میلو نه شو بسم الله الرحمن الرحیم دا یو نوجوان دی او تحریک انصاف سره ډېر تعلق لري د ده چې دا کم محنت دی او کومه مینه محبت دی دله پکار چې د دې مینې محبت اصله میلو شي انصاف ورته میلو شي دی وایي زما ډېره غریبي ده زه پرې غریبي خبره نه ده ګوره یو سړی په ډک محفل کې په ډک بازار کې په یو ځوان صورت باندې هغه چې جاړي دا د زړه خبره وي دا دغه خبره نه ده زړه خبره جړه چې کومه ده دا د زړه په دننه هغه درد دی کوم چې نن رابهارېږي بالکل دی محنت کوي خو دله د هغه اصله نه میلاویږي دی وایي چې ما ته انصاف میلو شي ما له عمران خان سره یو سړی میلاوی نه ولې مې نه میلاوی که زما په قربانو کې څه ما څه غلطي کړي څه دغه مې کړي که نه ډېر تعلق ساتم د هغه سره ډېره مینه محبت ساتم ما دې بار ولېږي قرض مې کور مې ولېږي ما دې څه نه څه اصله میلو شي خامخا دی د هغې نه ډېر ګیلهمن دی او دا میسج هغې د رسول پکار دی دا ورته رسول پکار دی ته به بالکل جاړې نه دا پښتونخوا ټول پښتانه تا سره ولاړ دي هم په دغې خبره باندې تاسو ټول ملګري عمده سره ولاړ یې زما خو پېژنګلو دلته یو قسم نشته خو د ده جړه د یو ځوان جړه او په ډک بازار کې د یو ځوان جړه دا ثابتوي چې د سره زیاتې کېږي ګرانو کتونکو یو ځل بیا دله حوصله ورکوو موږ خو صرف حوصله ورکولی شو دغه اواز د ستاسو وړاندې کېښودی شو چې دغه یو ځوان چې هغه وایي چې زما 15 ورځې وشوې چې زما په کور کې اوړه نشته زما بچي نهر دي او د پاکستان تحریک انصاف په دغه کپړو کې د هغې د جنډې په هغې رنګ کې دا رنګ دی 10 کاله په دغې صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت دی که یو داسې خپل ورکر له هغه انصاف نشي ورکولی نو بیا به ما له څه انصاف راکړي تا له به څه انصاف ورکړي بل ملګري له به څه ورکوي بل ملګري له به څه انصاف ورکوي په کار دا ده چې دته د انصاف میلو شي یو پاټی کار نه دی دا ملک او د عوام دی ټولو پاټو ختم کو لوټې کو کم یو ایم این اے کم یو ایم پی اے قرضدار دی ما ته وایي کم یو ایم این اے کم یو ایم پی اے بچو ناره تېره کړه یې زړه واغونده ما ته یو سړی داسې وایي عوام ټول تباه شو یوازې دا نه زموږ ټول لونه تپوس وکړه د چا زړه جاړي د چا سترګې او خوله جاړي څوک ویلی نه شي او څوک یې ویلی شي پوه شوې دلته بدماشي ده دلته سرمایهدارانه نظام دی دلته جمهوریت نشته پاکستان کې بالکل څوک غریب سړی ځان له خپل اواز نشي اوچتولی نه ځان خپل تپوس کولی شي که عدالت ته ځې ستا عدالت کې نه چلیږي ولې نه چلیږي تا سره روپۍ نشته تا سره پیسه نشته نن سبا ستا به لکه ناظم به 10 کاله مخکې ناظم پاتې شوي د هغه چلیږي ته نن غریب سړی که ته والی بچو زبر دا زموږ نظام دی دا زموږ حالات دي او دا به روز تر روزه خرابېږي د سیاستدانانو تر څو پورې موږ غریبانان په خپله فیصله یو شوي نه څنګه عمران خان و چې د سریلنکا حالات موږ نشو جوړولی هغه شان حالات موږ یریږو زه د ایم پی دلته خلاف اواز نشم اوچتولی زه د ایم این اے خلاف اواز نشم اوچتولی ولې چې راځي بیا په کور کلي کې وهي ټکوي بیا زما تپوس څوک نشته نو دا حالات په موږ راځي او راغلیم دی دا به نور هم خرابېږي
ډیره مننه. غریب عوامو ته وایم چې بھائی آینده الیکشن بالکل په کورونو تور جنډې او خجرو سره الیکشن مه کوئ. یو ووټ د سپي په غاړه کې ووټ واچوئ خو دې خلکو له یې مه ورکوئ. ډیره مننه. ګرانو کتونکو یقین وساتئ چې د هرې پارټۍ دی خو چې سرمایهدار دی جاگیردار دی نو د هغه بچي پوره من دی، د هغه بچي صحت د هغه دپاره شته، د هغه د بچي تعلیم شته، خو بیا چې زما داسې ورکر دی داسې رور دی چې هغه یو رکشه باندې د خپل خاندان خیال ساتي نو بیا د هغه دپاره هېڅ هم نشته. دا یقینا چې د پاکستان تحریک انصاف د هر یو کارکن د هر یو ایم پی ای د هر یو ایم این ای په مخ یو څپېړه ده. دا د ده جړه نه ده، دا په هغې خلکو باندې د هغې خلکو په هغې اصولو باندې اوښکې دي چې کومې نن بهیږي. په کار دا ده چې دغه اواز د واورېدی شي. یوازې دا نه دی، دې ځوان خو نن میډیا مخې ته راغی خپل اواز یې کېښوده، خو په زرګونو په لکونو داسې ځوانان دي چې هغه جاړي په خپله چاردیوارۍ کې دننه جاړي او هغه غم چې کوم دی هغه په خپل ځان او په خپل کور باندې تیری. زمونږ به استدعا وي د دغه صوبایي حکومت نه، د دغه ایم پی ایګانو نه، د دغه ایم این ایګانو نه، کوم چې د مردان سره تعلق ساتي، کوم چې د دې شیرګل سره تعلق ساتي، کوم چې چارسدي سره تعلق ساتي، کوم چې تخبې سره تعلق ساتي، د هغې نه به زمونږ دا توقع وي چې د دې ځوان خیال وساتئ، ځکه چې یو درد نه در پرې نه ښوده، یو جلسه در پرې نه ښوده. په چارسده کې چې کله جلسه وه دی یو شپې وړاندې د عمران خان دپاره راغلی او سوال یې دا کو چې ما یو ځل تاسو عمران خان سره میلو کې دې عمران خان سره چا میلو قدر یې نه کړو. که عمران خان ته فرض که دا اواز نه رسي نو ظلم دی. دغه اوښکې دې له زه څو تسلي ورکم؟ یو ځوان په ډک بازار کې جاړي، زه څه تسلي ورکم؟ ته د انصاف نوملې، ته د اسلام نوملې، ته د پښتو نوملې. ما پښتو خدا ده چې دا اوښکې اوچي کا، اسلام خدا ده چې دا اوښکې اوچت کا، تبدیلی خدا ده چې دا اوښکې اوچې کا. چې دا اوښکې نن هم بهیږي نو بیا نه په دغه ملک کې د اسلام څوک ټیکهدار شته، نه په دغه ملک کې د پښتو څوک ټیکهدار شته، او نه په دغه ملک کې د تبدیلۍ څوک ټیکهدار شته. ګرانو کتونکو ستاسو نه مې دا توقع وي چې دغه ویډیو خامخا شیر کې یوازې د پاکستان تحریک انصاف ایم این ایګانو ته نه بلکې که د جمعیت علماء اسلام دي، که د پاکستان پیپلز پارټۍ دي، که د قومي وطن پارټۍ دي، که د عوامي نیشنل پارټۍ دي، که د جماعت اسلامي دي، چې دغه ټولو خلکو ته دا ورسي چې د دې اوښکو جواب به ستاسو نه غوښتل کېږي. دا اوښکې به یو ځل ستاسو په مخ کې ودرېږي. زه همدغه خبره ده چې هر څوک زما ویډیو هر څوک کتی شي نو بیا د سره تاسو خامخا رابطه وکړئ او دله دې سرکاري نوکري نه غواړي، پرایویټ نوکري غواړي او د خپلو بچو دپاره یو 2 وخته روټۍ غواړي. بس د 2 وختو روټو د سوال دی، نه د موټر سوال دی، نه د بنگلې سوال دی، نه بل څه سوال دی، صرف د 2 وخته روټو سوال دی. دغه 2 وخته روټۍ د لکه هر څوک ورکولی شي، د خدای په خاطر یې ورله ورکړې. ګینې ډرایور دی په پخلی کولی شي، بهر ملکونو ته تللی شي، څوک یې چې لګې دې رور سره د دې اوښکو خاطرو کې او دا رور هلته ولېږې. ته یو ځل بیا موږ تاسو له ډاډ درکو چې انشاءالله مونږ به تا سره ولاړ یو. خپله پته زمونږ کتونکو ته ووایه ستاسو پته څه ده چې که تاسو سره څوک امداد کول غواړي چې هغه تاسو سره امداد وکړي. زما جی زه فاطمه یم، د عاطف خاندان کې یم. نن سبا چې صوبایي وزیر دی او زما دا لمبر دی 0342 92 16 505. دا زما لمبر دی. دا نمبر یو ځل بیا ووایه 0342 92 16 505. دا جی زما لمبر دی. په دغه نمبر دوی سره تاسو رابطه وکړئ. دې به راځي نوم یې چې کوم دی هغه د پی ټي آی په چاچا مشهور دی، بس دغه نوم دی. نو د سره خپل کومک وکړئ ځکه چې چا له الله وس ورکړی دی هغه نه به د داسې خلکو په هکله باندې تپوس کېږي. که نن ني سبا به که سبا ني بل سبا او که بل سبا ني نو په هغې جن کې به خدا تپوس به کېږي. محمود جان عمرزی د اجازت غواړي. د لوی الله په امان.